الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. سورہ حدید شروع کو. حدید اوسپنې ته وایي، معنا اوسپنې والا صورت، یعنی هغه صورت چې پای کې ذکر د اوسپنې شوی دی او دا اوسپنه دون یو کارامت شی دی او دې کې دومره مزید فیدی دي چې د هغې ذکر کوي نو ځان له مستقل تقریر پرې باندې سازي. د دغه اوسپنه ده، دغې نه د زراعت دا تمام سامانونه سازیږي، هیوا پالو او داسې ورپسې دا څومره آلات د حرب کې سازیږي، توره، نیزه، غشې، ډال، دا ټول د دې سازي. او دا اوس چې کوم جدید آلات، سینسي آلات راوتي دي او پټرو کې سازیږي، دا هم د اوسپنې نه سازي. دې وجې نه دې ډېر لوی اهمیت دی. نو دې صورت ته سوره حدید نوم کېښودی شو او مدني دی، د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته نازل شوی. عام طور سره و مدني صورتونو کې احکام ذکر کېږي او دلته یو اهم حکم هغه د انفاق فی سبیل الله دی چې په مختلفو اسلوبو او مختلفو طریقو باندې الله تعالی په صورت حدید کې د خپلو بندګانو ته تنبیه او خبرداری او تیزی ورکړې ده په انفاق فی سبیل الله باندې. نو هغه مختلف اسلوبونه او مختلفې طریقې دي، یو به ستاسو مخې ته انشاءالله راځي. او دې سره سره دې کې دا وایي توحید هم ذکر شوی ده او نور متعلقه څومره مسایل چې د توحید دي دا هم په دې کې ذکر شوي دي. د الله د علم او د الله د قدرت ذکر پکې هم راغلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سبح لله، پاکی بیانوي د الله د پاره، ما هغه ټول څیزونه چې په اسمانونو کې دي، والارض او هغه ټول شیونه چې په ځمکو کې دي، وهو العزیز الحکیم، دا الله زورور حکمت والا دی. تاسو چې خپل استادانو میزان ویو نو تاسو ته هلته ویلي یو څو ځایونه داسې دي چې ماضي به پکې په معنا د مضارع باندې راځي. نو داسې به تاسو ویل چې آمده ماضي بمانا مضارع چند جا، آمده ماضي بمانا مضارع چند جا، راځي ماضي په معنا د مضارع په یو څو ځایونو کې. نو ابتداء دا ړومبی ټکی دی، ابتداء چې په ابتدا او په شروع د کلام کې دغه راشي ماضي نو معنی مستقبل کو. تاسو معنا دا تپوسو نه کو چې سبح لله پاکی بیانوي د الله دپاره، حالانکه سبح د ماضي څخه ده، چې ماضي ترجمه کوي خو بیان کړي دي الله تعالی دپاره.
حالانکه معنی دلته دا ده چې بیانوي نو دا په دغه میزان بزان سره خیال کې ساتئ او دا ګریمر په صحیح معناګانو باندې یادوئ دې کې هم که سستی او بیکاري وکړه نو مخکې په قرآن او سنت نه پوهېږئ بیا دا یاد ساتئ سبح لله پاکی بیانوي د الله دپاره التسبیح التنزیح د تسبیح معنا ده نسبت د پاکی کول الله ته د هر هغه صفت نه او د هر هغه کار نه چې د الله رب العزت د شان سره لایق نه او کلمه د ما د عموم دپاره ده من او ما تاسو زده کړي دي هم په دغه ګریمر کې چې دا د عموم معنا ورکوي نو معنا دا ده تمام اشیاء په آسمانونو کې او تمام اشیاء په ځمکو کې د الله تسبیح وایي او زبی روح هغې تسبیح بالقال کوي خوله پې خوځوي لکه موږ او تاسو فرشتې پیریان او هغه نور شجرات دا جمادات دا ټول د الله تسبیح وایي ځکه چې قرآن دا ویلي دي ان من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تعلمون تسبیحهم هر یو څیز د الله تعالی تسبیح وایي دا بله ده چې ته د هغه د تسبیح په کیفیت نه پوهېږې چې څنګه تسبیح وایي ونیم د الله تسبیح وایي کاڼي م وایي اوبې م وایي غرونه م وایي ټولې وایي څنګه یې وایي څنګه چې د هغې د شان څه لایق ده هکسې تسبیح وایي نو تسبیح بالقال او تسبیح یعنی تسبیح بالمقال او تسبیح بالحال دغه تسبیح بالحال ده د جماداتو ده او وهو العزیز الحکیم دا الله زورور دی دی چې کوم کار کوي د کار کې څوک رکاوټ نشي اچولی او الحکیم د دې زور باوجود الله رب العزت حکمت والا دی په هر کار کې د الله حکمتونه دي دا بله خبر چې موږ او تاسو په دې باندې نه پوهېږو له ملک السماوات والارض خالص د الله دپاره باچهي د اسمانونو د ځمکو ده د ځمکو او د اسمانونو باچهي او اختیار او حاکمیت دا د الله رب العزت یحیی و یمیت دا الله ژوندي کول کوي او دا الله مړه کول کوي د اسمانونو اختیارات هم د الله سره دي او زما او ستا د ژوند او د مرګ اختیار هم د الله سره دی تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات خالق د مرګ او د ژوند ام الله دی د دې وجې نه حیات دې ته وایي چې د دې نفس ربط د بدن سره جوړ د بدن سره دا حیات دی او ممات څه ته وایي دغه جوړ ختمېدل چې د روح او د بدن هغه تعلق کټ شي دې ته موت وایي نو دا د جوړ ولوستلو خالق هم الله دی او د جوړ پرې کوونکی هم الله تعالی دی مخلوق سره دا طاقت نشته او خلاصه دا ده چې وهو علی کل شیء قدیر الله په هر څه د طاقت خاوند یعنی هیڅ شی د الله د طاقت نه بهر نه دی هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الاول دا الله تعالی اول دی یعنی معنا دا ده چې د الله تعالی دپاره ابتدا نشته چې ګنې مخکې الله نو العیاذ بالله او دغه وخت نه شروع شو نو الله تعالی اول دی د هر یو څیز نه الله و او هیڅ نو دا حدیث دی حدیث قدسی دی چې الله پاک فرمایي چې انا کنز خفیه زه یو پټه خزانه وم
فاردت ان اعرف ما اراده وکړه چې زه وپېژندلی شم نو فخلقت الخلق حدیث کې راځي فخلقت الخلق مخلوق مې پیدا کړ زمونږ د پیدایش مقصد د الله تعالی پېژندلو دا مخلوق د الله تعالی مظاهر دي وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد والآخر او الله تعالی رستو به پاتې کېږي د هر یو څیز نه كل من عليها فان څه چې پرې ځمکه کې دي او پرې اسمانونو کې دي دا ټول به ختم شي دا به صفحه نیست لاړ شي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نو د هر څه نه مخکې الله هیڅ شی نه او بیا به الله وي او هیڅ شی به نه وي هر څه به ختم شي الله به بیا پاتې شي ځان له والظاهر الله په ډاګه دی په اعتبار د قدرت سره او په اعتبار د آثارو د قدرت سره الله په ډاګه او ښکاره دی او الباطن الله رب العزت باطن هم دی یعنې معنا دا دی چې الله بهر هم دی او الله دننه هم دی نو معنا دا ده چې الله ته هر څه معلوم دی ښکاره او پټ هر څه باندې قادر دی په هر څه باندې پوهه دی ظاهر دی په اعتبار د آثارو د قدرت سره او باطن دی په اعتبار د کنه د حقیقت سره دا خو ځان د اصطلاحات چې موږ وایو چې تاسو دا منطق ګیم لږ زده کوئ چې کم از کم پر اطلاقاتو باندې خو پوهېږئ که نه اوس کنه د حقیقت څه ته وایي دا چې چا منطق نه ویلی پر سره نه پوهېږي نو الله تعالی باطن دی به اعتبار کنه الحقیقه یعنی الله رب العزت حقیقت د هغې ته چا عقل نه رسي د الله کنه د حقیقت ته د الله هغې ته چا عقل نه رسي دې وجې نه خو تاسو وایي چې ولا یتصورو د الله تصور نشي کېدی د الله تحدید هم نشي کېدی چې تعین یې وکړي څومره دی او کوم ځای نه کوم ځای پورې دی دا وهو بكل شيء عليم او دا الله په هر څه پوهېږي څنګه چې الله تعالی قدرت عامه لري په هر یو څیز باندې نو دا رنګې الله تعالی علم تام لري په هر یو څیز باندې او دې کې د حکماو او د منطقیانو هغه قاعده قرآن باطله کړه چې هغوی وایي الله تعالی په کلیاتو باندې عالم دی خو په جزیاتو باندې عالم نه دی نو زه هم دروغ وایي وهو بكل شيء علیم شی کلی هم دی او شی جزئی هم دی شی څه ته وایي شی پېژنئ د شی معنا دا ده یو معنا یې دا ده الموجود الخارجي چې په خارج کې څه موجود دی ته شی وایي او د شی دویمه معنا دا ده چې وما يعلم ويخبر عنه چې په هغه علم راځي او د هغه نه خبر ورکړی کېږي ته شی وایي نه منطق کې بس زده کوئ ډېر خلکو له منطق نه ورځي نو هغه وایي منطق ویل دا خو ګناه ده ولې زه د ثواب دپاره ویم څه زه خو یې د ثواب دپاره منطق نه ویم نو ګناه پکې د کوم ځای نه راغله دې دپاره یې ویمه چې دغه خړیسانو سره به مقابله راځي د دین د دشمنانو سره بیا به خبرې ورسره څنګه کوي بیا به ته قوت استدلال به په تا کې څنګه وي ته به د دې نه خبر چې مدعا څه ته یو دلیل څه ته وایي د دې نه به هم ته خبر نه یې د دې وجې نه ځان د اوچې شیخان نه سادوئ د اوچې منطق د ثواب دپاره موږ نه وایو او منطق په نه منطق ډېر مزدار غرضونه دي مزدار فیدی دی پکې ادا دی چې دا کوم علم زموږ مقصود دی دې کې موږ له تقویت او کلکوالی راکوي د باطل پرستو بېدینو په مقابله کې د مناظرو او د مباحثو په میدان کې موږ ته قوت استدلال طریقې ښایي تاسو د شیخ نقیب احمد رحمت الله علیه کتاب وګورئ چې عقد اللآلی والدرر دا یو کتاب دی وګورئ چې هغه دا د قرآن و سنت مسائل او دا د بدعات او رسومات او مسائل رد کول او د قرآن و سنت مسائل ثابتول
په څنګه طریقه باندې کوي دا صغرا شو دا کبرا شو دا شکل اول شو دا شکل ثانی شو په دې طریقه باندې وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام الله هغه ذات دی چې پیدا کړي اسمانونه او ځمکې په اندازه د شپږو ورځو کې اسمان او ځمکه چې پیدا نه نو شپه ورځ نه وه زما په دې ترجمه پوهېږئ شپه ورځ نه وه هغه وخت کې نو ما ترجمه وکړه په اندازه د شپږو ورځو کې ورځ او شپه خو حلال چې اسمان او ځمکه او پای کې سپومۍ او نور ولګېده نو د شپې او د ورځې بنیاد د دغه ځای نه کېښودی شو شپه ورځ شروع شوله نو ځکه ترجمه مفسرین کوي په مقدار 6 ایامنا په اندازه د شپږو ورځو کې الله تعالی ځمکې او اسمانونه تیار کړ 4 ورځې کې ځمکه تیاره کړې ده په 2 ورځې کې اسمان تیار کړی دی او دا الله په کلمه کن باندې ټول پیدا کولی شي چې موجود شی اسمانونو ځمکو بس موجود بو ما تعالی تعلیم را کوي دې ته وایي تعنیف الامور الله موږ ته تعلیم را کوي چې تاسو به داسې کار نه کوئ چې یو ورځ دوی وکړئ بیا یې خپې وخړئ بل طرف ته روان شي په تدریج باندې او په آرام باندې به هر کار کوي دا الله دومره طاقت دی چې په کلمه کن سره تمام اسمانونو ځمکې مخلوقات پیدا کولی شو او شپږ ورځې پرې واخیستې دا ما ته تعلیم را کوي ثم استوى على العرش بیا یې غلبه حاصله کړه په عرش باندې یعنی الله تعالی په عرش باندې برابر شو دا یې خپله ترجمه ده د دې نه انکار کول کفر دی چې الله په عرش نه دی دې نه انکار کول کفر دی او د دې نه سوال کول بدعت دی چې څنګه په عرش دی کیفیت نامعلوم دی الله په عرش دی مستوی دی په عرش باندې او کیفیت یې نامعلومه دی داسې دی لکه زه چې ناسم څه نه موږ ته پته نه لګي ما یلیق بشانه څنګه چې د الله د شان سره ناست د هغه یادوم زه د هغې نه نه یم خبره خواله نو انکار کول تی کفر دی سوال کول تی نه بدعت دی کیفیت نامعلومه دی یعلم ما یلجو فی الارض پوهیږي الله په هغې چې دننه کېږي په ځمکه کې د مړو نه چې مړي رالی پر ځمکه کې دننه ږدی او هغه چې دننه کېږي په ځمکه کې د تخمونو نه قسمه قسم تخمونه پر ځمکه کې دننه خلک ور واچوي دننه معلومات الله ته دي چې کم پکې زرغونی او کم نه زرغونی او په کم کیفیت او طریقه باندې زرغونی وما یخرج منها او پوهیږي الله په هغې چې روځي د دې ځمکو نه دغه دانې چې ته پر ځمکه کې واچې یا خپلې چې کومې دانې قدرتي کېږي فصل د وښو د ګیاګانو دا دغې نه تیږي بیا څوک روباسي دغې باندې م الله واقف دی وما ينزل من السماء چې راکوزېږي د اسمان نه په ټول هم پوهېږي چې اسمان نه کومې فرشتې راکوزېږي کم خیرونه او برکتونه نازلېږي کم اوبه راځي دا ټول الله ته معلوم دي وما یعرج فیها هغه چې خیږي په دې اسمان کې اسمان ته خیږي فرشتو وفود راځي او ځي د مازدیګر په مانځه کې یو دسته راځي او بیا د سهار مانځه کې تبدیلي کېږي بل راځي د بخاري حدیث دی دا بدلیږي دا هم الله ته معلومي دي او کومه چې د اعمالو صالحونه د مؤمنانو دا اسمان ته خیږي هغه هم الله ته معلوم دي نو هغه وایي والکلم الطیب چې تاسو پکې هغه د نحوې په دې کتابونو کې م وایئ والعمل الصالح څنګه دی تاسو آیات وایئ خیږي الله تعالی ته هغه قول طیب یعنی معنا دا ده چې الله تعالی ته خیږي کلمې پاکې ګنده کلمې د اسمان د دروازې نه مخکې نشي کوزې راغورځوي پلیتې کلمې شرکیه کلمې او دارنګې بدعي کلمې دا هلته نه چلیږي
وهو معکم او د الله تاسو سره دی په اعتبار د علم سره په اعتبار د قدرت سره اینما کنتم چرته چې یی نو چې خدای تا سره هر ځای کې دی نو ته چې د هغه خدای خلاف ورزي کې او ګناه ته لاس اچې نو د آیات باندې باندې نظري والله بما تعملون بصیر الله پاک چې تاسو کوئ هغه لیدونکی دی ته چې څه کې ورېني له ملک السماوات والارض خالص دا الله د پاره باچی د اسمان ځمکو دا و الی الله ترجع الامور او خالص الله ته واپسی د تمام کارونو دا یولج اللیل فی النهار دنکی شپې له په ورځ کې نو ورځ غټیږي و یولج النهار فی اللیل او دنکی ورځ په شپه کې نو شپه غټیږي وهو علیم بذات الصدور دا الله واقف دی په رازونو د سینو باندې ستا په ذهن کې چې کم نیت او ارادې دي کم احساسات او جذبات دي کم وسوسې دي کم خیالات دي دا ټول الله رب العزت ته معلوم دي انشاءالله سبا چې کم اصل موضوع د صورت ته چې هغه انفاق فی سبیل الله دی اب شروع کوو نو باز داسې به وایي چې وآمنوا بالله ورسوله انشاءالله العزیز هله کتاب راوړی شه وینا وخت دی